افغانستان ورځ په ورځ په ترقۍ روان دی. ولې روان دی؟ چې د ملک سره او شنه هر څه د علماو په لاس کړل، نو بیا به ترقي کوي. قرآن کې الله فرمایي انما یخشى الله من عباده العلماء. الله په بندگانو کې لواړو نه زیاته یره چې الله نه څوک لري هغه علما دي، نور څوک نه دي. خو چې تو وایې چې دا نه پوهېږي او زه پوهېږم، دی په دنیایي معاملاتو نه پوهېږي، زه پوهېږم. او وایي چې یو سړی په قرآن پوهېږي، آپ په هرې معامله باندې پوهېږي. ولې چې قرآن کې د هر شیز بیان الله یې ښودی دی. باقاعده امام اهل سنت امام شاه احمد رضا خان په فتاوی رضویه کې قرآن مجید د هر شیز بیان دی. یو څو آیتونو باندې اعلی حضرت د دنیا معاملاتو متعلق باقاعده صورتونه ذکر کړي چې دا وګوره قرآن کې دا بیان دی، په دنیا کې د دې صورت داسې دی او قرآن داسې بیان کړی. خو دې دپاره علم پکار دی، پوهه پکار دی، بیا شوق پکار دی. نن دین نه مونږ لرې شو. الحمدلله دا خو زمونږ مدارس دي، دا خو زمونږ جامعات دي، دا خو زمونږ نن علما دي. وګوره چې څومره بهترین کار روان دی.